فهو یوم یقولو کن فیکون. هغه ورځ هم یاد ساتئ د قیامت چې وبوي الله تعالی کن موجود شه فیکون پس موجود بشي. دا کن ته هم پکې ضرورت نشته، کلمه کن ته چې الله خپل اراده د یو مخلوق په موجودولو پورې متعلق کی بس هغه موجودیږي. د سترګې د رب نه هم زر موجودیږي، خو موږ په کومه باندې پوهیږو نه. نو موږ په کن موجود شه نو فیکون پس موجود شي. معنا دا ده چې الله کن فیکون دی، معنا دا ده چې هر شی الله تعالی په کلمه کن پیدا کوي، هر شی. او دی وجه نه یو سړی داسې وایي جنون منک ان السعی رزق، جنون منک ان السعی رزق. وایي ستا دا لیونتوب بس دی چې ته وایې دا روزي ګینې په منډو تړلو کې ده، ستا دا لیونتوب بس دی. جنون منک ان السعی رزق ويرزق في غشاوته جنین. حالانکه د مور په خېټه کې په دریو پردو کې دننه الله جنین ته یعنی معشوم ته رزق ورکوي. دغه د مور په خېټه کې دننه دا معشوم په درې پردو کې دننه د کم سروس کوي، د کم مزدوری کوي، د کم زمینداری کوي، د کم تجارت کوي چې هغه ته روزي ملاویږي. جنون منک ان السعی رزق ويرزق في غشاوته جنون جنین. جنین دغه ماشوم ته ویل کیږي. او بیا وایي چې داسې مخکې تللی نو بیا په آخر کې وایي فإن الأمر بين الكاف والنون، فإن الأمر بين الكاف والنون. خبره د کاف او د نون په منځ کې ده، خبره په کن کې ده چې الله تعالی وایي اوشه بس کیږي. بیا نو که ستا باره کې الله تعالی وایي چې بس مالدار شه نو بس مالدار بشي، او که الله وایي فقیر شه نو فقیر بشي، او که الله وایي نیک شه نو نیکېږي به، او که بد شه نو بدېږي به. د دې وجې نه داسې اعمال مه کوئ چې الله زموږ ستاسو باره کې ده وایي چې بد شئ، ځکه چې الله هېڅوک نه رامنې کوي. الله تعالی دې دنیا کې خلکو له اختیار ورکړی دی. فالهمها فجورها وتقواها. الله تعالی الهام کړی هر بنده ته د درست لارې هم او د فجور د لارې هم، چې دا دواړه لارې دي. په دې باندې راځي ما ته به رارسي، او په دې لار باندې د فجور چې ځي نو جهنم ته به